الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. قال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الله تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. قال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیر قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو په دین مینو حاضرینو سامعینو ناظرینو نننۍ ورځ د غټ اختر ورځ ده او په دې کې هغه سنت ده کم چې د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت تی هغه د امت محمدیه دا ادا کوي په دا خوشحالی کې په دې امت باندې الله رب العزت د اختر ورځ راوستی ده دا یو خوشحالي ده الله رب العزت امت ته دو خوشحالی ورکړي دي دو خوشحالی ورځې یو د لوی اختر ورځ بل د ورکوټي اختر ورځ محترمو د ورکوټي اختر خوشحالی دا په ذهن کې راځي چې مؤمنان مسلمانان د رمضان مبارک روزي ونیسي په خوشحالی باندې په عافیت سره په دې باندې مؤمنان مسلمانانو ته خوشحالي پکار ده دوی خوشحالي کوي د نننۍ ورځ چې کوم د غټ اختر ورځ ده دا خوشحالي دا په څه باندې ده محترمو الله رب العزت په قرآن کې سورۃ الصافات کې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د بچی د حضرت اسماعیل علیه السلام واقعہ ذکر کړی ده الله رب العزت فرمای چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته مون اولاد ورک فبشرناه بغلام حلیم دا اولاد زیر موته ورکړو مطلب اولادو ته ملاو شو روایاتو کې ذکر شوی دی چې په داسې عمر کې الله رب العزت ته اولاد ورکړي دي چې هغه عمر ډیر زیات و تقریبا سکم 100 کال عمر کې حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک اولاد ورک بیا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام تربیت مور کی د مور سره دی او پلارو سره شته دی نه ځکه قرآن د هغې واقعه ذکر کړې ده چې الله رب العزت ته حکم وکړو حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې د خپل ښځه او د خپل ماشوم بچی دا ځان سره بوزه رای وسته او د مکې مکرمې په دې ځای کې چې هغه وخت کې دا شاړه ځمکه وه یو شاړ ځای و په دې کې بوټي نه و
پدې کې اوبه نه وي، پدې کې نور څه نه و، هلته کې ورته حکم وشو دلته کې دیره کا، دلته کې پرېږده او ته دې ځه. دا د الله رب العزت احکامات دي. او کله چې انسان ته د الله حکم مخې ته راشي بیا دې دا تپوس نه کوي چې دا ولې. اوس خپل بچي خپله بیبي په یو داسې ځای کې پرېښودل چې قرآن د هغې په دې الفاظو سره ذکر کړی دی من غیر ذي زرع، داسې شاړه ځمکه چې پای کې زرغونه نه وه، پای کې بوټي پکې نه را زرغونېده، شینکې پکې ځکه نه و چې پایل ته اوبه نه وي. نو د آب زمزم چې موږ ته د زمزم اوبه وایو، دا چینه دا خو د حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله ورته لوږه او تنده ولګېدله، مورې کله د صفا غونډۍ وه هغې ته یې منډه وهله، کله د مروه غونډۍ ده هغې ته به یې منډه وهله چې څوک به وینم، قافله به وینم، خلک به وینم، اواز به ورته وکړم، ما ته به څه میلاو شي د ماشوم دپاره. محترمو، ځمکې او اسمان هغه روز لیدلې ده چې د الله رب العزت محبوب بندگانو کې حضرت اسماعیل علیه السلام چې پیغمبر به جوړیږي، ورکوټې ماشوم دی، په ځمکه باندې د لوږې او د تندې نه ټوپونه وایي رغړي، خپې ټکوي، لاسونه ټکوي، او مور یې د هغې دپاره په تګ او دو کې ده منډې وایي. نن هغه د بیبي حاجرې رضی الله تعالی عنها د هغې هغه سنت د عمرې صاحبان او حاجیان صاحبان جمدی کوي په هغه ځای کې منډه وایي. هغه صفا او د مروه په منځ کې هغه اووه چکرې وایي. دا د هغې هغه سنت دي، د امت ته الله پاک پرېښودي دي او د دې دپاره یې پرېښودي دي چې ستا په تا باندې به سخت اوقات راځي، د الله په حکم منلو کې به ظاهري تکالیف راځي، هغه برداشت کې، په دې کې به ظاهري تکالیف راځي، دا برداشت کې. محترمو، عرض مې دا کو معشوم دی حضرت اسماعیل علیه السلام یوش په خوبینی چې زه قربانی کوم، بلش په خوبینی چې زه قربانی کوم. فرمای په نهمه ذوالحجه باندې په دې خبره باندې ورته یقین میلاو شي چې دا ځکه مخوبینه خپل بچی په خوب کې قربانی کوم، دا د الله رب العزت طرف نه د الله یو حکم دی. ځکه د انبیاء خوب دا د وحی حصه، دا د الله د حکم یو حصه، څنګه چې انبیاء علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام راځي او وحی راوړي، د قرنګ پیغمبر چې خوب ویني دا داسې لکه دته چې الله وحی وکړه. ځکه روایتو کې راځي د انبیاء خوب دا د وحی 40مه حصه ده. بهرحال محترمو، وی د عرفې د وروسته عرفه ویم د دې وجې نه چې په نهمه ذوالحجه باندې حضرت ابراهیم علیه السلام په دې خبره باندې پوه شو چې دا د الله حکم دی، دا شیطانی خوب نه دی، دا د الله حکم دی. محترمو، راځي خپل بچی ته وایي ای بچیا زه خوب وینم او په خوب کې تا ذبح کوم او قربانی کوم دی. الله رب العزت فرمای د حضرت ابراهیم علیه السلام
او د حضرت اسماعیل علیه السلام دوانو خپل منځ کې چې کوم خبرې اترې کړې دي هغه قرآن ذکر کړی دی په سورۃ صافات کې. لا فرمای قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بچوړیا زه خوب وینم چې تا په خوب کې ذبح کوم. فانظر ماذا ترى ستاسو خیال دی ستاسو خوب باره کې خیال څه دی؟ اوس که زما اوستا بچی او ما ته خپل بچی ته ووایو چې د الله حکم دی چې زه مالدار یم صاحب نصاب یم بچی ما ته الله حکم کړی خپل بچی قربانی کا ما ته به زوی څه وایي؟ زوی وایي بابا جانی مالدار ته یې او الالی ما خیر دی ته مالدار ته پوه شو کار دی پوه شه. دا د الله رب العزت یو لوی احسان دی محترمو. او که بل خوا سوچو کو د حضرت ابراهیم علیه السلام د بچی د حضرت اسماعیل علیه السلام تربیت خپل مور کړی دی. د تربیت ته لږ شانې سوچو کو موږ ټول عمر واقعات اورو خو په دې کې اهم دوه خبرې دي. یو د الله حکم د هغې دپاره بیا چون چرا ختمه د الله حکم راغی بچی دی بچی د پلار سره د ګرځېدو شو د پلار د سیالۍ شو پلار ته په ځان اوس ښه ښکاري او فخر پې کوي پلار چې زما بچی زما سره لاس نیولی دی روان دی څنګ په څنګ باندې. پلار په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې بچی د دې جوګه شي چې د پلار سره روان شي چېرته. محترمو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ته حکم کیږي چې ته خپل بچی قربانی کا. ابراهیم علیه السلام دا تپوس نه کوي الله دا بچی خو ما ته ډېر عمر پس میلاو شوی دی دا خو دقه کې یو دی یا ماشوم دی څه بل څه به یا ووایه چې قرباني کم یو دو خان یاد کا یو لسو خان یاد کا سلو خان یاد کا نه بچی د قربانی حکم دی. صرف د بچی نه رایه الی چې بچی ستا څه رایه ده اته پته وه زما د بچی رایه دا به داسې رایه نه وي زما بچی به څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بچی ورته وایي بابا جان زر که وزر حکم کې تاخیر ونه کې چې څه حکم مې ته الله کړی زر یې پوره که هسې نه په تاخیر باندې د نقصان ملاو نه شي. ان شاء الله زه به صبر کوم ان شاء الله من الصابرین زه به صبر کوونکی ما به ته وینې چې زه هغه بچیم چې زه به صبر کوم. د ما تربیت خپل مور داسې نه دی کړی چې زه خپل پلار ته مخ ور واړم. که زما قربانی کوي زه قربانی صحیح خو د الله حکم کې کمی را نشي. نن ما ورته لږ شان خپل ګریوان کې سوچ وکړو د الله حکم د ورځې 5 پیرې الله اکبر د مخکې ویل کېږي 4 پیرې د مخکې ویل کېږي 2 پیرې د وروسته ویل کېږي حی علی الصلاة 2 پیرې اعلان کېږي الله حکم کوي مانځل راشه حی علی الفلاح الله 2 پیرې اعلان کوي فلاح او کامیابی لراشه ما او تا چرته دا ویلی دي دا د الله حکم دی چې پوره کم ما او تا سرخ کته کولو ته تیار نه یو سرخ ټیټولو ته تیار نه یو. محترمو ما او تا ته سبق د دې خبرې راکړی شوی که بچی په مرې چاړه راښکل د الله حکمي دې نه به دریغ نه کوو. سر کټ کول خو ګوره دا یو ډېر لوی
ډېر لوی قرباني ده. نو عرض مې دا کوو محترمو، د نننۍ ورځ او د دې واقعات کې دوه غټې خبرې دي. د دې فلسفه د قربانۍ په مقاصدو کې دوه غټ مقصدونه دي محترمو. یو د الله حکم کې چون چرا نه ده پکار، په دې کې کمی کوتاهي نه ده پکار، په دې کې لوبې او خبرې نه دي پکار. بیا د الله حکم راغی بس بیا قربانۍ ته به غاړه ږدي. د الله حکم راغی حکم پوره کوه په سر سترګو باندې. دویمه په دې کې اهم سبق محترم هغه دا دی چې ته د خپل بچی تربیت صحیح وکړه. نن د مشرانو تربیت نشته، مشر د دین زده نه دی، مشر د جماعت په آدابو نه دی خبر، مشر د مانځه په طریقه نه دی خبر، د کور کې مور د دین نه ده خبر چې په مانځه کې څو فرض دي. د مور او د پلار غټه ذمہواري دا ده چې بچی ته ضروري مسائل دا لور ته او زوی ته وښیي. دا د ملا ذمہواري نه ده. ګورئ دا خبره یاد ساتئ، د ملا ذمہواري دا نه ده چې ستا بچي ته ضروري مسایل وښیي. مانځه فرایض، د غسل فرایض، د اودس فرایض، دا ضروري خبرې کم سے کم چې 24 غنټو کې هغه ته مخې ته راځي. دا د مور پلار ذمہواري ده. اخلاق خودل، د تربیت صحیح کول، د الله پہچان ورکول چې د الله ذات ته پیدا کړی د الله ذات دی. مرګ به د الله راولي، تا ته څه درکوي، رزق الله درکوي، تا ته به جون الله درکوي، بیماری در باندې الله راولي، صحت په الله درکوي، که ته وږي تا ته به خوراک څښاک الله درکوي. مونږ چېرته د ماشوم دا تربیت کړی دی؟ زموږ بزرګانو کې د علماء دیوبند کې یو عالم تیر شوی دی، خپل واقعه ذکر کوي. یو ورځ ما ته پلار ووي چې منډه ورشه ورکوټ یې ونه تکیه راوړه، وړه تکیه راوړه. زه چې کله تلم نو ما ورته وایي چې زما هغه تکیه یادې، زما هغه تکیه یادې لکه زه ماشوم وم، زه په ورکوټ تکیه سملاستم. ما چې څنګه دی ته ووي، ما ورته دا ووي پلار رانه یو څپېړه ویسته، راته وایي چې بچې دا تکیه ستا نه، دا د الله ده، دا څه چې دي دا زمونږ سره دا د الله دی، زمونږ ذاتي نه دي. چې کله دا خبره ذهن ته راله محترمو، بیا به زمونږ په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې نه راځي، بیا به زمونږ په وړو وړو خبرو باندې اړه نه خفه کېږي. مونږ وایو دا پلانکي شي زما دی، زما نه دی چا پلار والي ځه. نو بیا مونږ په ورکوټې سیزم جګړه کوو، که ورکوټې چرګ ولې نه په چرګ هم یو بل وجنو. ولې؟ دا دین کمی دی محترمو، په الله قسم صرف او صرف د دین کمی دی. دا دنیای تعلیم کمی نه دی، ډیګری به وسري، PhD به کړي، LLB به کړي، ماسټر به کړي، په یو سبجیکټ کې نه په 4 او 5 سبجیکټو کې ماسټر کړي. خو محترمو داسې د جهالت کار به وکړي چې هغه به انسانیت نه د هغې تصور هم ګراني. محترم عرض مې دا کو که بچی دیندارو بیا به داسې نه وي، بچی دیندارو بیا به داسې په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې نه وي، په وړو وړو خبرو باندې به د انسانانو قتلونه نه وي، بیا به د مور پلار بې ادبي نه وي، بدمخي به نه وي، بد اخلاقي به نه وي. خو غټ کمی زمونږ هغه د دین دی. تاسو ولیدو که دنیا د تعلیم کمی وي نو څو میاشتې مخکې سکولونه بند وو، خلکو په 1100 کې 1100 نمبر یې اخیستی دي. دا د دنیایي تعلیم کمی نه دی، دا کمی دی صرف او صرف د دین کمی دی. څومره چې موږ د دین نه لرې کېږو
څومره د علماو نه لرې کېږو، څومره د احادیثو تعلیماتو نه ناخبره کېږو، دومره به زمونږ نقصان کېږي، دومره به زما او ستا بچي بد اخلاقی، دومره به زما او ستا بچي بدمخی، دومره به زما او ستا زوی او لور زما او ستا لپاره د ضلالت او د شرمندګۍ سبب ګرځي. د تیرو دریو څلورو میاشتو راځي په میډیا دا نوجوانو ته پته ده، دا بعضې خبرې د خپلو کشرانو لپاره مونږ کوو. یو ماشومه د کراچۍ نه دعا زهره نامه یې ده، دا یې کراچۍ نه راغلی د په لاهور کې واده کړی، په څه باندې؟ د موبایل په تعلق باندې پبجي گیم یې کو، او په هغه گیم په موبایل باندې د یو هلک سره تعلق جوړ شو او راله. اوس پلار هم چغې وایي ماشومه ده او ماشومه ده، وړه ده او وړه ده، بلا چغې ووالئ، په عدالت کې هم چغې ووالئ. خو محترمو او لور څه وایي؟ د لور تربیت ته ګورئ. تعلیم یې دومره ورکړی و چې کمی ورته تعلیم نه و، خو دیني تربیت کمی دی. لورې په چغه باندې لګي په میډیا باندې وینه زه د 18 کالو یم، زما پلار دروغ وایي، زما مور دروغ وایي، دا زما دشمنان دي وایي. خپل مور چې 18 کاله یا 14 کاله د بچی لوی کړی دی، دا لور لوی کړی ده، دې لپاره د خپل بدن غوښې ورکړي دي، خپل ځان یې پې قربان کړی دی، هغه په نن په پلار او په مور باندې الزام لګوي، وي ما ته که خطره ده د خپل پلار نه ده او د خپل مور نه ده، وایي زما پلار او زما مور وي دا دروغجن دي. محترم عرض مې دا کو، نن ضرورت د دې خبرې دی چې ما او تا ته د خپل بچي د تربیت، دینی تربیت اهم ضرورت دی. ما او ستا د بچي سره دینی تربیت نشته، د هغې غټ نقصان ما او تا ته را رسي. زما او ستا د عزت دا پټکي دا په خاورو کې د بېدینۍ د وجې نه غورځېږي، زما او ستا شملې چې غورځېږي د دې ماشوم او د خپلې لور او د زوی د بېدینۍ د وجې نه. دې لپاره په خپل بچو تربیت پکار دی. تربیت داسې وکړو چې هغه زما او ستا لپاره د خوشحالۍ ذریعه، هغه زما او ستا لپاره د مرګ نه بعد د خوشحالۍ ذریعه. نن چې کوم ماشوم عالم ته ناست دی، مدرسه کې ناست دی، دغه رنګې د هغه دیني تربیت کېږي، زما او ستا په نظر کې د هغه ویلیو ډېره کمه ده. مونږ ته چڼې وایو. ابي لیګر مولانا صاحب دی الله غریق رحمت کی، اب وی دا خلک چې مدرسې طالبي وایي چې څه چڼې مڼې دي نو، او چې کله د سکول ته سټوډنټ دي، هغه سټوډنټ دی د سکول هغه تعلیم چې کوي هغه بیا سټوډنټ دي. محترم عرض مې دا کو، دین کې قدر دی، دین کې عزت دی، په دین کې د دنیا او د آخرت خوشحالی دی. خو دا دین خپلو بچو ته ښودل دي، بچو ته چې ما او تا به ښایو هله چې کله مونږ له راځي، په خپل هم لږ د علماو سره کینو، تبلیغي میدان کې چې څومره راکېدی شي په دې کې اوقات لګو، د علماو نه مسایل زده کوو، علماو نه خپل زندگی زده کوو. زما باندې مرګ یعنی کور کې مړی راغی صبر کوم، خادره روانه ده صبر کوم، اختر دې په څه طریقې وکم، کور جوړوم څه طریقې سره، د لور رشته ورکوم څه چل وکم، څنګه خلک د خپلې لور دپاره کم خاندان غوره کم، زوی له رشته کوم کم ځای کې وکم. دا ټولې خبرې محترمو دا د زندګۍ اهمې خبرې دي، خو ما او تا پرېښودې دي. ما او تا صرف په دنیا پسې منډې، دومره منډې مو والې چې د دین نه دومره هیر شو، که څوک د دین خبره کوي را باندې بده لګي، دومره رانه دین هیر شو چې الټه د دین خبرې په موږ باندې اوس بدې لګي. محترمو دې لپاره دا واقعات د حضرت ابراهیم علیه السلام زما او ستا لپاره یو سبق دی.
چې کله روان که ویرسو مور تیار که پرونه او نن چې دا صاحبان کمې جمرات ولی شیطانان ولی دا هغه عمل دی چې حضرت اسماعیل علیه السلام بکانی راواغستو او په هغه چا باندې به گزار کو کم چې شیطان و ته په انساني شکل کې راتو وی تعالی علی په مرې چاړه راکاږي هغه ته وی گزار به وکړو تخت شیطانه مخ ته تور شو موږ چې پښتو کې داسې وایو محترمو زیاتې د قربانۍ بوته د پلار او د دوی خپل منځ کې خبرې اترې کوي ورته بابا جانا زما مور به زما پسې ډېره زیاته غمجنې په ما پسې به خپوي ما که ته قرباني کې دا کمیس رانه مخکې لرې کا دا کمیس زما مور له یوسه چې کله د زور یادېږم دا کمیس په ځان ته به رانږدې کوي تسلي به ورته میلاویږي بابا جان دویم یو کار وکړه خپل سترګې او زما سترګې وتړه هسې نه زما سترګې او ستا سترګې یو ځای نه شي د پلار او د زوی خپل منځ کې د شفقت او د محبت تقاضه دا ده هسې نه په دې حکم کې ته کمې رانولې پړه کې دې سره نه شي پړه کې دې سره نه شي ما له سترګې وتړه ما الټه سملوه ما له لاسونه وتړه هسې نه زه په مرې چاړه راکاږي د انسان نه روح وځي ساه وځي دې وخت کې انسان تړپېږي لتې وایي لاسونه ټکوي خپې ټکوي هسې نه زه پکې تا ته تکلیف در نه کم په غلطۍ کې تا د زما د لاس د طرف نه گزار در نشي د خپې نه گزار در نشي بابا جان زما لاسونه خپې وتړه بابا جان چاړه تیره کا هسې نه چاړه دې تیره نه او په دې الالورو کې ټیم ونه لګي چې ته څنګه چاړه راکاږې چې فوراً زما مرې غوسه شي بابا جان دا کارونه سره لازمي وکړه محترمو نن ما ورته خپل بچی مانځله نه شو راپاسولی ما ورته بچي ته وایو بچي دا کار دی د شریعت خلاف دی مې کوه دا ورته نه شو ویلی دا جامه پیزار دی د شریعت خلاف دی شکل و صورت دی د شریعت خلاف دی خپل بچی ته نه شو ویلی د هغې غټه وجه دا ده یا خپله نه یم جوړ یا مې بچي له دا ترتیب نه دی برابر کړی هغه له مې دومره تربیت نه دی کړی چې هغه ته زه شریعت حکم وښیم محترمو دا لوی سبق په قربانۍ کې ګورئ اصل مقصد غوښې تقسیمول نه دي په دې کې اصل مقصد د الله حکم منل دي به د الله حکم دی دې سره مې کار نشته دا غوښه لږو خلکو ته رسي او که ډېرو ته رسي دې سره مې کار نشته خو صرف د الله حکم دی زه قرباني کوم الله به دې اجر راکوي روایتو کې راځي وي کم کس چې قرباني وکړي او په دې نیت باندې وکړي یا الله که تا راته حکم کړی وي چې د خپل بچي قرباني کا ما به نن بچي هم قرباني کړی وي دې چاړه راکاږي په غوا میخه باندې په چیلې او په چیلي باندې چاړه راکاږي الله ورته اجر داسې ورکوي لکه دې چې خپل بچي قرباني که دا څومره لویه خبره ده دې لپاره پړه کې دا قرباني دړه نه کول پکار دي او دا ورسره ویلم دې دوران کې چاړه راکاږي دې وخت کې هم دا پړه کې راولی یا الله که ستا حکم دا وي چې بچي قرباني کا نن به ما د خپل بچي هم قرباني کوم خو حکم بدل شوی دی د بچي په ځای باندې اوس څاروی دی دا د الله کرم او احسان هم دی محترمو الله رب العزت موږ تاسو ته د قربانۍ اصل مقصد پای پوهې را نصیبه کړي او په دې دی الله موږ تاسو ته عمل لا نصیبه کړي چې خپل په خپل هم د الله احکامات په دې کې کمی کوتاهي را نشي اوس پورې رانه څه کمی شوي په هغې توبه وباسو الله معاف کوونکی ذات دی آینده لپاره د الله حکم په سر سترګو باندې فوراً منل پکار دي او دویم
د خپل ځان د خپل اهل و عیال د خپلو بچو تربیت دینی تربیت وکړو چې زما او ستا لپاره د خوشحالۍ ذریعه زما او ستا لپاره د عزت ذریعه د ذلت ذریعه ونه ګرځي. الله پاک دې موږ ته ټول ته په دې خبرو باندې عمل نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.